په دې سرهندي خاندان کې یو عالم د تفسیر عزیزی لیکلی شاه عبدالعزیز رحمه الله په پارسی کې تفسیر عزیزی لیکلی هغه د چا واقعه لیکلی چې یو کسو نو هغه ته مار ښکاره شو نو هغه مړ نو دی وایي چې زه لا ناست وم چې داسې ډېر کسان مې ولیدل ناشنا ناشنا په شکل انساني کې چاته په نظر به نه راتله خو ما ته راتلو وی چې ته زموږ مشر غوښتې نو زه ورسره روان شوم وی داسې چې زه ښه کافي درې بوتلم نو زه چې داسې دې شړو ته شوم نو پس شکي شوم چې دا مخلوق څه نور مخلوق دی او یتشکلون باشکال مختلفه دوی خو شکلونه بدلولی شي نو یې خیر خو بیا خو راغلی وم نو بیا خو ورسره روان وم وی چې لاړو نو د دې یو مجلس لګېدلی دربار لګېدلی تخت و باقاعده په هغې باندې د دې هغه قاضي ناست و او یې زه یې ورته پیش کړم چې ده زموږ ملګری وجلی دی نو هغه جني به د ځانه مار جوړ کړو خو دا ملا و نو یې چې زه یې ورته پیش کړم نو چې د زموږ ملګری وجلی دی وی ما ته وی چې دا دې ولې وجې تا وجلی دی په عدالت کې راته وی ما ورته وی چې ما خو مار وجلی دی او د دې ملګری مې نه دی وجلی نو وی هغه راته وایي چې دا زموږ ملګری وکړو تا وجلی وی ما ورته وی چې ښه نو بیا ټیک ده خو د نبي علیه السلام حدیث مبارک دی که جني شکل بدل کو او په هغه بدل شوي شکل کې چا مړ کو نو دا هغه شی وجلی دی چې دا ځانه څه جوړ کړي دي جني نه دی وجلی نو زه قاتل ستا د ملګري نه یم زه د مار قاتل یم او مار موذي شی دی او نبي علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې موذي شی به د ضرر رسول نه مخکې وژني او د حاشیة التحتوی لیکلي چې النملة الموذیة تقتل دا هم کله کله رشې تشریح کړه که چېرته دا خاص دا غټ میږي نو که دا نو بس دا بیا وجلی شي ځکه چې خو بیا ضروري شي که نو ما خو ضروري شی وجلی ده وی چې داسې یو سپین ږیری ورسره په دې تخت ناست و چې دا وریځې په دې سترګو داسې راوړېدلې وي او دا سترګې پټې وي وی هغه ته وی چې تا دا حدیث د نبی علیه السلام نه اورېدلی دی د جني صحابي انه استمع نفر من الجن جناتو ته هم نبی علیه الصلاة والسلام به دین بیانو او دا مسجد جن چې دی نو هغه دا وریځې داسې اوچتې کړې بیا سر وخوځول چې او ما اورېدلی نو زما د هغې په وجه باندې زه بچ شوم د دې جني په وجه کرینو وی چې زما کار خراب کړو زه بوتلم عدالت ته پیش کوم